السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. دوستانو نن یو ښایسته ځوان د میډیکل سټوډنټ چې ټیک ټاک باندې هم ډېر زیات مشهور وو، نن په اکسیډنټ حادثه کې ډېر بې دردۍ سره وفات شو. اکسیډنټ یې څنګه وکړو، کوم ځای سره تعلق لرو، دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ، واکه ورسره ټلی نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو مشهور ټیک ټاکر عبدالله چې ټیک ټاک باندې به اسلامي ویډیوزګانې جوړولې او دې سره هم میډیکل سټوډنټ هم وو، قابل او ذهین انسان وو. نن په پیښور کې د ګاډي په اکسیډنټ کې شهید کړی شو. انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو موږ ته پکار دی تیز رفتارۍ او سپیډ نه ځان وساتو. د سپیډ او تیز رفتارۍ سره ډیر ښایسته ځوانان د دنیا نه لاړل. د حکومت د بار تنبیه نه باوجود هم زیاتره خلک ګاډي لا سپیډ ورکوي، تیز رفتارۍ سره ګاډی چلوي. بې سپیډ سره د اکسیډنټ حادثه هم راتلی شي، نور داسې حادثات هم راتلی شي چې تاسو د نور جانونو له هم نقصان ورکړئ. پکار دا ده چې سپیډ نه وهو، په قلاره ځو، خیر د کو د 3 منټه لیټ شو څه پروا نه کوي. زموږ حکومت هم دا درخواست دی چې تیز رفتارۍ او سپیډ والا کسان له دې زورونه ورکړی شي او مکمل ډیره درنه جرمانه دې پې کیږدي او چې باقاعده سزا هم ورکړی شي. بیا به آینده څوک سپیډ نه وهي، په حوصله په قلاره به ګاډی چلوي. الله تعالی دې موږ په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي، امین. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت معلوماتي ویډیو. د نورو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ټلی نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.